حدیث یو پاتې شو 676 نمبر باب 44 باب من کان فی حاجت اہلی فاقیمت الصلاة فخرج مخکې وتاسو یو باب ویلو چې کله د ماښام روټۍ تیاری او د ماښام مونځ هم تیاری او ډوډۍ حاضرې نو سړی دی روټۍ وخوري او مونځ دی وروستو کې هغه مونږ ویلي د هغې وجه دا ده چې انسان کله وږي او بالخصوص روژه کې نو بیا د توجه به تقسیم شي هغه توجه تقسیمېدل د خشوع او خضوع خلاف ده خضوع او خشوع د اکثرو فقهاو په نسبت باندې فرض ده اگرچې د هغې په حد بندۍ کې هغوی لږ اختلاف کوي هغه دا چې د فقهاو خیال لري چې یو سړی د یو لحظې دپاره خشوع او خضوع کی نو مسله به سموي فرض به ادا شي خو زما په خیال چې د بنیادي مسله هغه لغوي ده په لغت کې خشوع او خضوع دې ته نه وایي کوم ته چې مونږه خاموشي وایو یا د لاس خپو حرکت نه کول خضوع او خشوع چې کوم دی دې تعلق فروتنۍ ته وایي عاجزۍ ته وایي او دا په ټول مونځ کې فرض ده نو د خشوع او خضوع خلاف دا یعنی فروتنی په دې کې ختم شي یو سوال پیدا کېدو چې که سړی د روټۍ نه علاوه بل څه کاري بالفرض نو آیا د هغې دپاره هم دی مونځ لیټ کولی شي نو امام بخاري وایي چې نه باب یې داسې یخی دی چې دا خو صرف د خوراک معامله ده په نورو معاملاتو کې سړی داسې نه کوي چې دې کار کې مشغول یم نو ځکه ما مونځ پرېښودو دا به جایز نه وي من کان فی حاجت اهله یو سړی چې هغه د خپل اهل و عیال په کار په حاجت کې لګیا وي فاقیمت الصلاة او د مانځه دپاره اقامت وکړی شو فخرج دی بار راووت نو څنګه وایي مطلب لا ټیک وایي خلق دی پرېږدي او د الله طرف ته متوجه شي حدثنا آدم بن ابی ایاس د امام بخاری رحمه الله استاد دی 220 ہجری کې مړ دی هغه یې موږ ته حدیث بیان کړو شعبہ بن الحجاج بن الورد العتکی بعض خلک توک وایي که نه توک هغوی د عتک اصل کې اټک دی او دوی مشران د اټک نه تللي که نه مجبوري چې کوم ځای کې اله څه وزن برابرېږي نو ثابتو هغه دا څیزونه تاریخي ثبوت غواړي دا نه چې بس محض د نوم د اشتباه د وجې ته فیصله وکړه تحقیق هم دې ته وایي 160 ہجری کې د وفات ته هغه یې موږ ته حدیث بیان کړو حکم دا حکم نوم دی حکم بن عتیبہ الکندی دا استاد دی د شعبہ بن الحجاج دا استاد دی څه مسله ده موږ ته حدیث بیان کړی دی حکم بن عتیبہ الکندی د وفات شوی دی 113 کې عن ابراہیم دا ابراہیم بن یزید بن قیس ابراہیم نخعی چورتی خلق ابراہیم بن یزید بن قیس النخعی 46 ہجری کے وفات شہر عن اسود بن یزید بن قیس النخعی دا خال لے ماما دے ابراہیم نخعی تو دو وفات شہر 74 ہجری کی ابراہیم نخعی آغا انسان دے چاہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سره ملاقات کړی رویت ثابت تے د هغې نه روایت مخلی نقل گئی تے لیکن لم یثبت له منها سماع د هغې نه د حدیث سماع نه ده کړی نو څه مطلب دی چې نیخ پرېغه دی د هغې په وینا باندې روایت تخلی نو مطلب دا دی چې هغه روایات د بل چا نه اغستی او د مینځ واسطه د هغه استادان دي چې هغه ثقه دي دا کله کله بعضې علمي نکتې یاد ساتل پکاري یو علم نکته دا چې اسود بن یزید بن قیس النخعی دا مخدرمینو کې دی
مخدرمین هغه خلقی چې هغې د جاهلیت زمانه هم لیدلی او د اسلام زمانه هم لیدلی. د مخدرم دی لیکن د ایمان نه راوړی، په دې وجه د صحابیت نه پاتې شو، د صحابیت د مرتبې نه پاتې شو. دا صحابیت ډېر لویه مرتبه ده. د تابعی دی اسود نخعی، اسود بن یزید نخعی دا 74 هجری کې وفات شوی دی. یو دا نکته یاد ساتئ. دویم دا چې امام ابن حبان لیکلی دی چې دا زمونږ کم راوي دی ابراهیم، دا د جرح او تعدیل کتابونه چې ګورئ که نه نو هغې تا ته د هر راوي استادان هم ښیي او د هر راوي شاګردان هم ښیي. دې کې وجه دا وي چې کله کله د یو محدث نوم چې کوم دی هغه نوم د ډېرو ګڼو محدثینو وي. مثلا محمد نوم دی نو په هغې نوم به تا ته 200 خلک مخې ته راشي. نو بیا بعضې محمدین به داسې وي چې د هغې د پلارانو نومونه هم تا ته یو شان ته راځي. نو اکثر داسې مشي چې د نیکه په نوم کې هم شریکي. نو بیا به سړی فرق څنګه کوي؟ دا یې فرق بیا طریقې دي. خلک دې ته وګوري چې دی د کومې علاقې و، کله په یو علاقه کې هم یو شان دي. بیا راشي دې ته جسمانی عیبونو ته وګوري چې جسمانی عیبونه پکې کم کوو چا کې وو، نو کله په هغې کې هم شریک راشي ډېر. مطلب دا چې ډېر داسې څیزونه چې هغه انسان ته رکاوټونه جوړېږي د راوي په تعین کې. نو بیا د هغې دپاره یو اسانه طریقه ده لیکن هغه اوږده ده. هغه دا ده چې د هر راوي استادان او شاګردان معلوم شي. نو تعین په خپله د راوي وشي چې دا راوي څوک دی، من هو. دا تهذیب الکمال، تهذیب التهذیب دا غټ کتابونه دي، دی دا کار کوي. دی ښیي خلق په دې نه پوهېږي. حافظ مزي خدا کړي چې هغه د یو راوي نوم یا د هغه تعارف دو کرښو کې وکړي چې فلانی دی او بس فلانکي ځای کې پیدا شوی دی، پوره سلسله نسب یې دا دی. نو بیا روا عن ولیکي نو هغه روا عن کې هغه 2 صفحې 3 صفحې 4 صفحې د هغه ټول شاګردان لیکي. دا هم حافظه وي که نه، لیکل نو چا سره د حفظ نه بیا دا ټول کسان یادول. او روا عنه کې بیا د هغه شاګردان لیکلي. خو دې کې د مزي کمال لري، مزي د هغه له الله ډېره پوهه ورکړې ده. دومره پوهه الله بل محدث له نه ده ورکړې. دی مثلا د یو راوي ولیکه چې د ده استاذ فلانکی دی، نو تا ته بریکټ کې فوراً ولیکي چې فلانکی کتاب کې د حدیث نقل ده، سنن اربعه کې دی بالفرض. یا چې عین ولیکي دی مطلب دا دی چې د روایت په جمیع صحاح کې دی. دا دومره ګران کار دی. الله د دې دین خدمت د عجیب و غریب خلقو نه اخلي. مزي و همیشه یو ساده اچو، نهایت ساده. او دویم دا چې خبرې به بالکل نه کوله. زمونږ خلک خو د خبرو وږي که نه، بس ایله هغه یو شاټی ریډیو وي ته وې که نه بس بیا لګېږي ځان یو شاټی ریډیو مه جوړوئ، کم گو شیخ. د کار خلک چې کوي هغه کمې خبرې کوي. نو دغه یو کار دغه کړی. دویم زبردست کار د ده دا دی چې اطرافو د حدیث باندې لومبنی کار د کړی دی. اطراف الحدیث چې ورته موږ فهارس وایو، الهبایي ترتیب. د کار چې کوم دی هغه ډېر زبردست دی. هغه بنیادي کتاب دی، حافظ مزي بنیادي کتاب دی، 11-12 جلده کې دی. هغه دا کړي چې د هر راوي ټول روایتونه یو ځای جمع کړي. هغه ډېر د کار کتاب دی. خلک د هغې په استعمال نه وي دی که څه فایده ده، لکه څوک یې دی که څه فایده ده. فایده پکې دغه ده چې یو راوي تا ته نوم معلوم وي او تا ته د هغه حدیث نه معلوم، نو وګرځایې کې بس پته به ولګي درته. اوس خلکو شاملې نار سے جوړ کړي چې شامله شته دی، بس شاملې خلک امیان کړل. شامله ریسرچر دپاره پکارېږي، هغه علم نه پیدا کړي. خو تا ته صرف داخلي چې دا لفظ کم ځای دی یا دا راوي څوک دی کم ځای د پته لګي. نو تا ته د کتاب اهمیت په خپل ځای دی. ډېر په دې علمي جامه کې بېوقوفان شته دی داسې چې هغې د کتاب داسې نه جوړېږي. کتاب له به غټه لایبرري جوړی، کتابخانې له به غټ ځای جوړی، دا بس پی ډي اف کې راواله بس او دومره غونډه ځای کې واچوه. دا ډېره ناداني ده. د هغې وجه دا چې یو خو هر وخت ما په خیال ستا لیپټاپ به دومره نه وي چې هغه به یې بجلی وګرځي که نه پوه شوې.
نو یو خو دغه مسله ده بنیادي. دویمه دا چې لیپټاپ به کم ځای ګرځي. د لیپټاپ چې کوم نقایص دي هغه ځان له په خپل ځای باندې دي او د ټول نه غټ نقصان یې دا دی چې دې خلک امیان کړل. ولې ریسرچر خو سره خپل ریسرچ په هیله شي شی راوالی کېږي دي. دغه شان چې کله سړی کتاب ګوري نو دته انګنت مسایل مخې ته راشي. موږ ته استادانو ویل او زه هم وایم تاسو ته چې کتاب د الف نه تر یې ګوره. الله یې ستاسو علم کې پختګي راځي چې ته صرف د خپل مقصد سيزونه ګورې نو تا به ډېر سيزونه نه محروم پاتې شي. ته یو مسله ګورې یو کتاب ورپسې شروع کړه خو کتل شروع کړه تا ته به ډېر داسې مسایل راځي چې ستا نه خپله مسله یې راشي. تا له به هغه هم نه درځي کوم چې کې ګورې به دا نه درځي او ته به لازمان هغې له ترجیح ورکوې چې دا کتل پکار دی. کتاب سره چې چا واسطه ختم کړې ده رشته ناغامي شوې ده. کتاب سره خپلې واسطې وساته. بېشک دغه یو نوی څیز دی فایده یې تر دغې حده پورې ده. مبتدیانو دپاره دا ده چې هغې د شامله معامله نه استعمالوي هغې د خپل دماغ استعمال کړي. او کوم چې منتهي طلبا دي سکالرز دي تخصص کوي په یو څیز کې نو هغې د بېشک د شاملې استعمال وکړي. دی به جټ نه پاتې کېږي. نو بارکیف دا راوي دا کوم چې مونږ وایو دا ابراهیم نخعی د ده باره کې امام ابن حبان لیکلی دي چې روا عن منصور و مغیرہ والاعمش. دا یو جمله هغه لیکلې ده. استادان یې ښیي چې دا راوي چې کوم دی استادان یې خو ډېر دي خو د ده نه دی د منصور نه د مغیرہ بن شعبه نه او دارنګې د اعمش نه روایتونه اخلي او کان مولده سنت 50 دی په 50 هجری کې پیدا شوی. دا یو خبره ده کړې ده لیکن آیا دی چې په 50 هجری کې پیدا شو نو آیا د مخکنو ټولو خلقو نه روایت اخیستی دی او آیا واقعي چې د مغیرہ بن شعبه نه هم روایت اخیستی دی؟ یعنی کله کله لوی خلقي دا چې تا مقارنتاً یو شی نه کتري دې غلطۍ کې ورته مبتلا شي. د دې څیزونو د ښودلو مطلب د چا بې عزتي نه وي. د خپل ذهن نه دا قسمه څیزونه لرې کړئ. که مونږ د یو عالم تنقید وکړو یا د هغه د رایې تنقید وکړو نه هغه ته د جهل نسبت کوو نه بل څه کوو. زموږ مطلب صرف دا وي چې دا خبره غلطه ده په دې کې د اتباع ونه کړی شي. دغه مقصد دی. د چا چې مطلب سپکاوي الله دې هغه ته هدایت ورکړي. هغه ته مونږ سوا دعا نه بل څه نشو کولی. زمونږ دغه نیت نه مقصد دا وي چې یو شی غلط شوی دی چې تنبیه وکړی شي په دې باندې. ځکه محققین چې کوم دی هغې لکیر کې فقیر نه وي. هغې چې تر کومې خبره ډک له نه وي رسولی تر هغې یې نه پرېږدي. په یو عام عالم کې او په محقق کې دغه فرق دی. خلک ورپورې خاندي دا محقق پکې څه وي ته پېژنې را سره هغې ځان کړی هر څیز باندې ځان کړی ګوري. اوس دا دا خبره دا چې ته راواخلې په یو کتاب خلک اکتفا نه کوي. الثقات د ابن حبان 11 جلد کتاب دی. مجروحین د هغه 2 جلد کې کتاب دی. ډېر بهترین کار کوي دا سړی. لیکن د هغه دا خبره دا کومه چې دی وایي چې مولده سنت 50 او بیا دا وایي چې دی وفات شوی دی 5 او 96 په دې کې وفات شوی دی. د حجاج بن یوسف نه 4 میاشتې وروسته مړ شوی دی. سوال دا دی چې که د پیدایش په 50 هجري کې نو دی د مغیرہ بن شعبه نه روایت څنګه کوي؟ د سیدنا مغیرہ بن شعبه وفات په 50 هجري کې شوی. و چې کله استاد په 50 هجري کې وفات شوی دی او دی په 50 هجري کې پیدا شوی دی نو آیا د روایت د هغه نه صحیح شو؟ نه دا غلطي ده. دا د ابن حبان غلطي ده او دا حافظ ابن حجر اسقلانی د ابراهیم بن یزید نخعی د ترجمه لاندې تهذیب التهذیب کې لیکلی ده. لومبني جلد کې صفحه 161 کې هغه دا وایي چې هذا عجب من ابن حبان د یحیی زیر ده ابن حبان نه ده. هر ځای کې حبان نه ښه
د دې نمونو دپاره المغنی فی الضعفاء، المغنی فی الاسماء د محمد طاهر فتنی کتاب دی، المغنی فی اسماء الرجال اکتل پکار دی. هغه مونږ ته د اسماء ضبط ښیي، اعراب ښیي چې دا نوم مونږ څنګه ووایو. یو جلګي کتاب دی، یو محقق یو سکالر یو محدث د هغې نه مستغني کېدی نشي. دا پکار دی، پاکستانیان هم چاپ کړی دی. موږ سره چې کومه پیسې ډېرې زیاتې کمې نو ما به د ایران کتابونه اخیستل، مجبوري وه. هغه د ایرانیانو کتابونه د کتو نه وي، چې سړی کولو کې داسې د مردارې په شان موږ دی راشي. او د هغې وجه دا چې د هغې ټیکنالوجي کمزورې ده، مخکې هم کمزورې ده، اوس هم کمزورې ده. هغې چې کوم مچلي سریش لګي نو د هغې نه بدبو نه لرې کوي، د دې وجه دا پوره مصیبتونه پیدا کوي. کله که چې الله وسعت راوسته نو ما هغه ټول کتابونه خرڅ کړل، هغې په ځای مونږ بیروتي او دا قسمه کتابونه واخیستل. نو موږ سره هیلپ وشو که نه، مطلب چې هغه وخت کې دغه فایده وه چې مونږ دغه جمع کړل، او اوس دا فایده شوه چې هغه هم خرڅ کړل، ورسره لږې پیسې هم نورې کړل، کتاب پرې واخیست. د عسر یسر کې کمال لای چې دا الله رب العزت کله تنگسیا راولي او کله آسانتیا راولي. تنگسیا کې مخلق دین نه پرېږدي، کتاب اخلي. هغه تنگسیا کې چې مونږ کم کم کتابونه یو جلدي اغوستي خلک پیژنې هم نه، لکه د جوزجاني کتاب د احوال الرجال، مختصر یو جلد کتاب دی، په مشکل سره 200-250 صفحې به وي. موږ خو د غریبۍ نه اغوسته ځکه چې غټ کتاب به مو نشي اغوستی. خو د احوال الرجال اډو څوک پېژني نه، هېڅوک یې نه پېژني. حال دا چې دا متقدمینو کې دی، د جوزجاني کتاب دی، او دی په دې بنیاد باندې چې دی د رجالو تحقیق کوي. موږ ته دلته ما نه یو زمانه کې غلا شوی و، زمونږ اجره کې کتابونه، د شپې تقریبا 12 نیمې 1 بجې پورې ما کار وکړو، بیا ما اجره بنده کړه، لاړم. زما والد صاحب د الله وبخښي څنګه چې بازه لاړم نو بیا به هغه ټایم هغه راته په دغه لږ ټایم کې چې غلا کړو. نو ما خو بیا د سهار لمونځ نه وروسته خو لاړم زه سکول ته، واپس چې راغلم نو ما ته والد صاحب وویل چې غلا کړې ده خو څه ډېر نقصان یې نه دی کړی. نو ما یې څنګه وایي چې کومه طلایه کې ته کېنې نو د هغې نه هغې کټ کړی دی داسې اوچاړ نه، اوچاړ کې استري اچولې ده هغې وړې ده، هسې کتاب یې مې کې وړې نه وړې بهی. نو زه رالم په منډه منډه، ما چې رالم وکتل نو ما یې دا امي سړي نه ده کړې، مې دا چا مولا کړه. ما ته یې ویلې ما یې چې کم پکې اوریجنل سورسز دی هغه یې وړې، هغه یې یو جلدو. یعنې څوک ښه پوهه سړی و خو ځان یې دومره شرمولی و چې زه هغه وخت کې بې دستو بازو کړم. اوریجنل سورسز ډېر واړه واړه وي، د متقدمینو علم د هغې وړې وړې خبرې، ښه دغه مونږ بلا پنډونه لیکو، د هغې مختصر جملې. نو هغه ابن حجر اسقلانی رحمه الله لیکي هذا عجب من ابن حبان یذکر انه سمع من المغیرہ وان مولده سنة 50 ويذكر في الصحابة ان المغیرہ مات سنة 50 فكيف يسمع منه. یعنی په دې الثقات د ابن حبان کې د صحابه لاندې هغه سیدنا مغیره بن شعبه لیکلی دی او په خپلې لیکلی دی په 50 هجري کې مړ دی. او بیا د هغه شاګرد ښیي چې ابراهیم نخعی د ده نه په 50 هجري کې روایت کړی دی. او دې ته څه وایي؟ دې ته د عالم خطا وایي، دې ته جهل محل نه وایي، دا خطا کېږي انسانان. مونږ کله یو څه ووایو کله بل څه ووایو. سړی دی په خپل علم دومره نه مغرور کېږي چې ما نه خطا نه کېږي، غلطۍ خطاګانې هر چا نه کېږي. د دې مقصد صرف دا دی چې سبا تا ته دا علم وي او ته چېرته د ابن حبان په اتباع کې دا غلطه جمله ونه لیکي. دې دپاره چې ته بل څه څیز وګورې، په دې د ابن حبان مرتبه نه راغورځېږي، دا انسانیت دی، د هغې تقاضا ده. اسود وی اسود بن یزید بن قیس النخعی سألت عائشة ما د سیدہ عائشہ نه تپوس وکړو، امهات المؤمنین نوا تابعین او صحابه کرامو تپوسونه کول من وراء حجاب ته پردې نه. بعض خلکو خیال لای چې د زنانه اواز چې کوم دی نو دا عورت،
بیا ډېر وله وجه هم دا خو چې زنانه بانګ نه وایي په دې وجه نه وایي هلکه ځانه حکمتونه مه ښایې قرآن چې څه ویلي هغه ته ووایه که قرآن خو دا وایي چې پردی ښځه د پردي سړي سره د ضرورت خبره کولی شي او که کوي نو فلا یخضعن بالقول خبره وجوی نه ته تقوا حیزه ځان ته مه لګوې که نه دلته سیری کې یو مولوي صاحب و الله دې وبخي هغه د ټلیفون دا تار نه پرېښوده هغه کمبی نه پرېښوده هلته زموږ دوستان ما پسې راغلي ویره دی پوهه که مې ولې ویدې وایي چې د ټلیفون دی تار کې اواز راځي هغه اواز شاید چې د ښځې نو دا خو ګناه وایي نو ولې دا اواز د ښځې چې کوم دی په جومات کې لکه علما دې ځای ته راوغورځېږي څه نه څه دنیایي عصري علوم زده کول پکار دي خلکو له خلک ورپورې خاندي دا غلطه په تار کې اواز دي اواز داسې شی چې په تار کې ځي دا غلطې فتوی داسې یو سړي نه چا تپوس کړی چې باتروم کې دننه سړی اودس کوي نو څنګه چل وایي نو هغه وایي چې دا ګناه دی ګناه په دی چې اودس ته خلک بسم الله وایي پوه شوې اودس کې دننه دعاګانې هم راځي نو باتروم کې دننه دعاګانې کوي نو ګناه کوي ما نه چا تپوس وکړه عقلی پرې راته ولګ مې څه وویلی شم غلی وشي سړی مې ولې نو مې هسې اصول خو دا وي چې سړی باتروم ته ننوځي نو بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث ویلي هغه ته دا هم نه پته هغه صرف اعوذ بالله وایي که نه په دې کې د بسم الله اضافه ثابت ده که نه او په دې وجه ثابت ده چې که دغلته اودس کوي نو کولی نو بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث د باتروم دپاره کافي ده هلته که تا اودس کوې نو وکړه د اودس په دوران کې هیڅ مسنون ذکر نشته البته چې کله سړی بار راوځي نو اشهد ان لا اله الا الله دی ووایي هر یو څیز د انګریزانو کاته کې چې دا چې د هغې خباثت ده اسلام کې دا چل گئی دا چل گئی ایس چل نه گئی شعور پکار دی شعور بیدارول پکار اچھا سره بیا چې دومره ځایي یا به نه او دا دینی مسله نه ده چې ته باتروم ته ځې نو بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث بار ووایه بس خبره ختمه شوې ده دا که ته پای کې دننه لامې نه بیا اوس چل کوې بس خبرې دې کوي بس خلک عصري څه نسب پوهه پکار ده سړي او دین پوهه ډېره لازمي ده ما کان النبي وسلم یصنع فی بیته رسول الله وسلم په خپل کور کې څه کول مطلب دا دی چې بار څنګه و نو آیا کور کې ماغه شان دی بار چې څنګه دغه اخلاق دي عادتونه دي کور کې ماغه شان دي قالت ناغه فرمایل یکون فی محنت اهله دا محنت لفظ ابن سیدہ المحکم کے صفحہ 337 تو دے مختلف ہجی دی مختلف تلفظاتی دی المحنہ ہم ویلشی میم زبر المحنہ ہم ویلشی المحنہ ہم ویلشی المحنہ المحنہ هم ویلش دا دومره دې تلفظات دي او د ټولو څه معنا كله الحزق بالخدمت والعمل خدمت او عمل خو د تجربه کار سره دې ته وایي محنت یو محنت ته حی سره ها حلوا والی ها او یو هندي ها ده دا خو دوچ شمهایی په عربی کې هندي ها نه دو چشم ورته وي خلک چېرته پښتانه ورته وایي چرګی هی دو چشم دوه سترګي که نه یعنې هغه هی چې هغې کې دوه سترګي دې ته وایي دو چشم ها یو هندي هایي هند چې ته لیکي هند نو په هغې کې هغه ها لګي چې هغه غوړندی لګي او یو حلوا والی هایي حلوا چې لیکي نو په هغې کې چې کومه حی راځي نو هغې ته حلوا والی ها وایي پس قاف او کاب قندارے کاف او کابلے کاف کا نا طالبان پہ نه پوهیږي داسې شی وایي قندارې معنی چې قندهار لیکي نو هغې چې کوم قاف راځي نه ته قندارې وایي او کابلې هغې ته چې کابل لیکي نو هغې نری کاف راځي پخوا استادان ډېر محنتیانو هغې به ډېر په بچپنه کې طلباو ته دا څیزونه ښودل او بس خو دغه شی نشته دی بس هغه
ډیبریدار سړي سره بس هغې باندې وخت تېروي پوه شوې. نو دا محنت مهانت او مهنت كله الحزق بالخدمت والعمل. خدمت او عمل دا صرف دا اضافت دې سړي کړی ده ابن سیدہ. دا دوه ډکشنري دي، یو دا ده چې المحکم والمحیط العظم، او دویمه ډکشنري ده د هغې څه نوم دی یاد شي بیا ووایم درته. نو کان یکون فی محنت اهله تعنی خدمت اهله. دا پکې تفسیر دی د دې جملې. دې ته غریب وایي، غریب الحدیث. په حدیث کې داسې یو لفظ چې د بعض خلقو نه هغه ناشنا شوي دې ته غریب وایي. یو خو هغه اصطلاحي غریب دی که نه، مصطلح الحدیث کې یو هغه دی هذا حدیث غریب بمعنی ضعیف اجدا خبره ده، او غریب الحدیث دې ته وایي چې یو لفظ دی. یا غریب القرآن، د خلکو خیال لای چې قرآن کې به غریب الفاظ نو، یا په حدیث کې به غریب الفاظ. غریب غرابت منی د یو ژبې یو لفظ دی، لیکن د هغې استعمال اوس کم شوی دی. نو د هغې ژبې خلقو ته هم د هغې پته نه لګي، اکثریت ته دغه شان الفاظو ته غریب الفاظ وایي. نو قرآن مجید کې هم داسې الفاظ وي نو خلق پای باندې غریب القرآن ولیکي. په حدیث کې هم داسې الفاظ وي نو هغې ته غریب الحدیث وایي. دا غرابت بمعنی نکارت اصطلاحي نه دی، هغه جدا چیز دی او دا جدا چیز دی. نو دې باندې د ابن الاثیر کتاب دی، د بېشمېره خلکو د زمخشري کتاب دی غریب الحدیث باندې، د قاضي عیاض کتاب دی مشارق الانوار په نوم باندې ډېر بهترین کتاب دی. نورو ډېرو خلکو غریب الحدیث باندې کار کړی دی. دا غریب لفظ دی محنت، او د هغې معنی کوي تعنی خدمت اهله، مطلب د هغې سره د خپل اهل خدمت. او دا حدیث دا موږ چې کوم وایو دلته کې خدای کې اختصار دی. د امام ترمذي رحمه الله شمائل انشاءالله چې ټایم داسې وباسو چې دا شمائل النبي وویلی شي، ځکه چې زموږ خلکو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات سره متعلق چې کوم روایات دي نو هغه غالبا غیر معلوم دي. شمائل ترمذي څوک نه وایي. شمائل ترمذي دا بنیادی کتاب دی، او د دې کتاب شرحه مولا علی قاری کړی د 3 جلد لګیا. مناوي یې شرحه کړې ده، ډېر د کار کتاب دی. پخوا به خلقو دا وی، اوس خو خلک حدیث نه وایي که نه، اوس خو دوړ دی بس لګوي هغې کې حدیث مدیث پوهې نشته. په دې حدیث کې د امام ترمذي رحمه الله د حدیث کې حدیث نمبر 342 د دې جملو وضاحت دی. هغه حدیث لږ مفصل دی، واضح دی، ځکه د هغې لوستل ضروري دی. سیدہ عائشہ تپوس وکړی شو ما کان یعمل رسول الله وسلم فی بیته، رسول الله وسلم په خپل کور کې وسو کول. هغه فرمایي کان بشرا من البشر، هغه د انسانانو نه یو انسانو. سیدہ عائشہ با ګستاخ شوي د رسول نه چې وی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بشرو، نو دې باندې هم خلک کیسونه چلی چې دا جي ګستاخۍ کې راوستل پکار دي چې رسول ته بشر ویل څه دی، دا ګستاخي ده. څنګه بشرو یفلی ثوبه فلیون لټول، تلاش کول، قتل، بخې قتل د خپلو جامو. یفلی ثوبه د خپلو جامو بخې به کتې. نو بعضې محدثین وی د دې لپاره به کتې چې چېرته سپږې خو پکې نشته. هغه ځای نه لوی بحث شروع شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې سپږې څه کوي. سپږې خو د ګندګۍ نه راځي یا د خولو نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ګندو او نه د هغه خولا بدبوداره وه. دا بس دا نه خبر وکړي که نه. یو سړی خپله کپړه یوازې د دې لپاره نه ګوري چې دی کې سپږې شته که نشته، نه چېرته سوری نه وي، چېرته سوری نه وي، چېرته څه ګنډ منډې نه وي ښدلی چې ټیک کي، دې ته یفلی ثوبه وایي. ویحلب شاته او خپله بیزه به یې په خپله لوشله.
ويخدم نفسه او د خپل ځان خدمت به هم کو. کله کله کور کې کار کوي ها او چا پورې خان دی ما چې پلان کې ماشومان لوي پلان کې باندې لوخي ویندل. دا د پښتنو خلک وي پښتانه سوچه مسلمانان دي د کفر دویم نوم پښتو ده. دا غریبانو هیڅ نه دي خبر، بلکې داسې احادیث ته چې پای کې دا لیکلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با خپل کور خپله کمره په خپله جارو کول. نن زمونږ کورونو کې چې یو ماشوم چېرته کې ماشوموالي کې ځای جارو کوي نه خلک ورته څه خور به بیرې ځان جوړه کړه. دا د ښځو کار ده. دا د اتباع سنت په نظر یو ځل وکړئ کم سے کم. یوازې مونځ نه دې ټولو کارونو کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اتباع وکړئ. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. دا ټیک ده خو دې پسې چې کم شرط لګول نه هغه شرط ولګوي ده لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. چا چې په الله یقین او په آخرت ایمان دا کار هغه کولی شي. دا اوپر موحدین دا کار نشي کولی. د ځانو کچه لګي خپل کور کې خپل خدمت کولی شي. بلکې دا ځای حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپله سپلیم په خپله ګڼل. بیزل وشل هغه سیدنا ابوبکر صدیق چې کله خلیفه شو نو تاریخ کې شته، ما خو د هغې اسنادي حیثیت نه دی کتلی، خو تاریخ دا لیکي چې د هغه یو ګاونډیان یو ماشوم راغله په ژړا باندې. نو هغه ورته وي چې ته خلیفه شوې اوس به زمونږ اوښان اوښې څوک لشي. هغې زه ویله شم که هغه ورته ته خلیفه یا امیر المؤمنین هغه یم بنوس هغې دې سره سویم ده. دا پروټوکول مرض مونږ کې یورپ راوستله. د مسلمانانو امیر چې کوم وي هغه د هغې خادم وي. سید القوم فی السفر خادمهم. نه یوازې سفر کې ونه بلکې د صحابه کرامو ژوند وګورئ نو هغې کې هر خلیفه د خپل رعایا خیال ساتل دی. ګرځي تماشه کوي ګوري. نو بار کیف تانی خدمت اهلیه کې داسې کارونه هم شامل دي چې دا به هم کول. فیضا حضرت الصلاة کله چې به د مونځ ټایم راغی نو بیا به دې ته نه کتل چې زه څه کار کوم که نه کوم. امام بخاري صاحب ټول دا غواړي چې یو خو د لوږې مسله ده نو د هغې د وجې که سړی ایثار شي خو زه ټیک ده خوراک دې وکړي. او یو د نور څه کار مسله ده. نور څه کار چې کوم دی د هغې دپاره گنجایش نشته ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په کار کې مشغول و. خو چې څنګه به د اذان ټایم شو د مانځه ټایم به شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به کور نه بهر راووت. بیا 47 باب ته که نه دا خو زوړ سبق و زړه جمعه کې پاته و. باب 47 من قام الى جنب الامام لعلت. حدیث نمبر 683. یو سړی د هغه امام سره ودرېږي د علت د وجې. دلته ابن حجر اسقلاني رحمه الله صفا لیکلي دي چې د امام او د مقتدي په منځ کې د لغت لحاظ سره چې دی کوم تعریف دی نو د هغې مطابق د کار وشي. امام منې مخکې او مقتدي منې وروستو. یعنی امام به مخکې ولاړي او مقتدیان به ورپسې ولاړي. الا په دوه صورته کې. یو دا چې ټول بربند دي بالفرض لکه مفقود اللباس دی. جامع نشته نه د امام شته او نه د مقتدیانو شته نو بس یو صف کې دی ودرېږي. لکه چې مخکې دی ودرېږي نو ښکاري به ورته. داسې حالات هم تېر شوي دي په خلکو. فقها دې لپاره قاعده بیا لیکي چې که خټې مټې چېرته ځان نه خټې ته وږي خیر دی. خټې دې په ځانو وږي خلک یې پورې خاندي. د دې څه مطلب دا چې محاسن پټ شي. دا کمزوری شته دی په بعضې خلقو باندې راغلي دي. داسې علما خلکو قید تاچولی دي چې هغې سره به لباس نه و او د هغې د مونځ دپاره به هغې سره اوبه هم نه وې بلکې هغې سره به چې کوم پیشاب و نو د هغې پسکلو به هغې مجبور و. تا لږ تاریخ وګورئ د هغې پیشاب پسکلو مجبور و. دا مسایلې چې دا فقها چې کوم دی د هغې دپاره بیا حل تلاش کوي
یو سړی مسلمان دی او دغه شان حالات دي چې لباس ورسره نشته، ګندګۍ کې ولاړ دی، قید کړی په ګندګۍ کې دی، پیشاب دي صرف نور څه نشته. هغې وایي د تشبه بالمصلي وکړي. مطلب دا دی چې د مونځ احترام دی وکړي. څه مطلب؟ هسې دی ودرېږي بس. که الله نجات ورکو چې کله بار راځي دا مونځ به وکړي. دې پورې خلک خاندي. دې څه مطلب؟ د دې مطلب دا دی چې د نه خپله ماضي نه هېرېږي چې زه مسلمان یم، او د نه دا نه هېرېږي چې مونځ چې کوم دی دا په خپل ټایم باندې فرض دی. اوس زه نشم کولی نو زه یې هېروم نه، زه به هسې خاموش ودرېږم بس. فقهاو ته خلک بد نه وي، دې ته فرضي مسایل نه وایي. دا د دې صاحبانو غلطي ده چې دوی دا فرضي مسایل یې ځانه جوړ کړي دي. ځانه نه جوړوي، د دې ضرورت پېښېږي. پیش آمده ضروری مسائل دا فقهاء کرام د دې جزیات لیکي او سره اختلاف کې دی شي ځان له مسله. لیکن دا نه مطلب چې تر فقه خلاف ہوگی، مخالفت ہوگی. فقه خو دین سمجھته وي، کتاب ته نه وي. نو یو سړی چې هغه مقتدیان امام بالفرض ټول بربند دي، یو دغه صورت دی چې ټول په یو صف کې ودرېږي، فاصله لري. دویمه خبره دا ده چې امام او مقتدی یو دی، نو دغه وخت کې دی نږدې ودرېږي. یو دریم شکل یې بیا دا لیکلی چې که ځای ډېر تنګ وي، قیدیان یې بالفرض او د میز همره ځای درکړی دی، سوا نشته، او ته د جمع لمونځ کوې نو څنګه به کوې؟ به دواړه یو ځای ودرېږې. نو اصولی طور مقتدی د امام نه وروستو پکار دی. دې لپاره حدیث بیانوي حدثنا زکریا بن یحییٰ بن صالح بن سلیمان 230 کې مړ دی. هغه یې موږ ته حدیث بیان کړو ابن نمیر عبدالله بن نمیر نوم یې دی، عبدالله بن نمیر الحمدانی 199 ہجری کې مړ دی. هغه یې موږ ته حدیث بیان کړو هشام بن عروہ بن الزبیر دا 144 ہجری کې مړ دی. عن ابیہ هشام بن عروہ نے بیان کړی دی. عروہ روایت کوي د خپل، هشام بن عروہ روایت کړو د عروہ د پلار نه، د هشام بن عروہ بن زبیر. داغه پلار څوک دی؟ عروہ بن زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد القرشی 94 ہجری کې مړ دی. عن عائشة رضی اللہ عنہ، سید عائشہ 57 کی وفات. قالت امر رسول اللہ علیہ وسلم ابا بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کو سیدنا ابوبکر تا ان یصلی بالناس چې خلق لمنذ ورکی فی مرضه داغه په مرض الوفات کې. حدیث مخکې ویلې شوی دی بار بار. فکان یصلی بهم، نو سیدنا ابوبکر باغی تا منځ کو. قال عروہ، دی قال عروہ تو گورا عروہ خو تابعی دے گا. تو ظاہر کې د خلقو خیال لائے چې دا حدیث چې کم دی دا مرسل دی، دا سے نه دا خبره. ظاہر به د ارسال وي بېشک، لیکن دې کې ارسال نشته، دا خو د حدیث متن دی. یعنی عروہ وی عن ابیہ عن عائشہ ما خبره ده. فوجد رسول اللہ علیہ وسلم فی نفسه خفت فخرج، یو ځل رسول اللہ علیہ وسلم خپل وجود مبارک کې لږ هلکا پن اوموند، سپکوالی اوموند، بیماری لږ کم شو. فخرج نو بار روت. او چې ویې کتل نو فاذا ابوبکر یؤم الناس، نو سیدنا ابوبکر صدیق خلقو ته امامتی ورکوي. فلما رآه ابوبکر، کله چې ابوبکر صدیق هغه ولیده استاخره، نو د رستو کېدو کوشش یې وکړه. استاخره حرکت یې داسې شروع کړه چې رستو کېږي، رستو شوی نه دی، د رستو کېدو کوشش کوي. فاشار الیه ان کما انت، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته اشاره وکړه گویا کې ته څنګه وې نو هغه شانتي لکه مونږ داسې کوو که نه، لاس داسې کوو، دغه شان یې بس مره دی خوږې ان کما انت. فجل رسول الله صلی الله علیه وسلم حذاء ابي بکر الی جنبه، نو کېناستو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر برابر،
دا ولې ځای تنګ دی هغه ځای لږ دی دومره خو نه دی محراب چې پای کې دواړه راشي پټې غونډه ځای دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه خوا کې کېناست فکان ابوبکر یصلی بصلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آخري مونځ دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناسته کړی ابوبکر یصلی مونځ به کوه بصلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی مطلب دا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې تصور کړی شو ابوبکر صدیق هغه پسې تصور کړی شو نو څنګه چې زمونږه مکبرین تکبیر وایي نو دارنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم با امام شو د چا د ابوبکر امام شو د خلقو نبی کریم صلی الله علیه وسلم انسان چې بیمار شي د هغه آواز د ضعف د وجې کمزوري شي نو دې کې خو یو دغه مسله شوه چې کله آواز نه رسي نو پکار دی چې مکبرین د آواز پورته کړي په دې کې د چا اختلاف نه اختلاف صرف په دې کې چې آیا د آواز د پورته کولو دپاره سپیکر استعمالیدی شي که نه شي استعمالیدی سو عامو جماعتونو کې سپیکر استعمالیږي خلک یې خو نفلو کې هم استعمالوي تراو ختمونو کې هم استعمالوي هغه خو ناروا دي تراو ختم کې داسې چې هغه آواز بار ځي د مسجد نه دا فقه حنفي مطابق حرام دي جایز نه دي احناف فقه میغه نشته به هر چا خپل یو سمیر یې چې جوړ کړی د حنفي فقه وایي ځکه دی په خپله حنفي دی که نه دی چې څه وایي نه امام ابو حنیفه ته جایز وایي د احناف اصول لري چې د امام آواز به د مسجد نه بهر نه ځي چې د هغې مکروه تحریمي وایي عامو حالاتو کې دا تراویح کول په سپیکرو باندې چې هغه بل چم ته رسي دا شرعاً جایز نه دي احناف خوشته یې نه که نه تش نم دے بس ځان یو نوم کېدا بس رکھ لیا ہے کچا سا نام اور مسلمان ہو گیا پوه یو ښه نوم کېدا ځان له بس بیا هر څه جګې کوه دا ټول ناروا کارونه دي اصولی طور خبره دا ده چې د یو امام آواز دی د جماعت نه بهر نوزي د مونځ په دوران کې اختلاف صرف دې خبره کې و چې آیا سپیکر مونږه مسجد کې دننه استعمالولی شو ګڼه ډېرې یا یو ځای کې جلسه ده بالفرض ځای کې سپیکر د پاره د تکبیراتو استعمالولی شو که نشي استعمالولی نو دې کې د علماء دیوبند آپس کې اختلاف ہو مخکې اختلاف ہو دا ډېر څیزونه یې داسې لکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما مخکې د متعې د جواز قایل و شیعیان به تا ته نیغ نیغ کوي که نه خو دا نه وایي چې هغه رجوع کړې ده ولې هغه ته حدیث نه ورسېدله دای دا څیزونه اختلاف راشي صحابه کرام به خلک بدنامي چې جی هغه دا چل کړو د هغه رجوع ثابت ده هغه قتل غواړي بیا چې د هغه د دې غلطۍ یا د خطا وجه څه وه علماء دیوبند ډېر داسې شته دی چې د هغې آپس کې په ډېر شي څیزونو کې اختلاف مثلا د پاکستان په جوړېدو کې علماء دیوبند اختلاف کو دې سره په دې نه چې پاکستان به جوړ شي د اختلاف وجه دغه نه وه د اختلاف وجه دا وه چې دا ملک انګریزانو د مسلمانانو نه اخیستی لہذا د دې زمام کار او د اختیار د مسلمان له ورکړی شي د تقسیم مخالفت په دې وجه خلک دغه مخالفت پرېږدي په علماء دیوبند راچل شي بدرت ورته وایي داسې نه دي پکار سیاسي طور هم په چا دروغ ویل ګناه ده غلطه خبره د هغې وجه دا وه د جمعیت علماء اسلام چې اصل خبره داره چې اختیار زمونږه دا انګریز اغستی د مسلمانانو نه اقتدار اغستی د دې اقتدار حقدار مسلمانان دي مولانا حسین احمد بنی رحم الله دې خلکو دي د خلک نشنلیان وایي که نه دی به اختلاف کو په دې کې بیا چې کله پاکستان جوړ شو نو بیا دې چا تپوس وکړو بیا د هغه جواب چاته نه ښکاري هغې ورته ویل چې بھائی ګوره داسې چل دی چې کله یو ځای د جماعت د جوړېدو فیصلو کې خلک نو کې اختلاف کېدی شي څوک ویلی دي بھائی دلته مه جوړوئ بل ځای جوړ کړئ یا داسې مه جوړوئ داسې جوړ کړئ خو چې کله جماعت جوړ شي نو بیا په کې مسلمان اختلاف نه کوي دا جواب یې څوک نه وایي دا
دا علماء دیوبند د اختلاف وجه دک و بنیادی طور دا نه دا کوم چې اوسني سیاسيان دروغ وي یو په یو دروغ وي بل په بل دروغ زمونږ سیاسي طور دروغ وایو اقتصادي طور تجارتی طور دروغ وایو لین دین کې دروغ وایو په دین کې دروغ وایو دین دا بس دیني دا اصل مسله دا جدائی خلق ته بل سره جوړ کی اختلاف چې کومو په اعلی مکبر الصوت کې پدې کې اختلاف دانو چې आवाज پورته کول غني ګناه ده اغي تاسو کله شو دا اغي خیال لاو چې دا اعلی مکبر الصوت تبې دا لسوي لاؤډ سپیکر تکبیر مکبر غټون کې دا आवाज غټون کې لاؤډ سپیکر شکل عربی کې ورته اغي اعلی مکبر الصوت وای پخوا چې دا ول جوړ شو نو خلکو ویل چې ګنده دا د ډول سرنا سامان ده نو ښکارا چې تا ته یو سړی دا شیو کی او بیا پکې دا مولي کی چې د ماهرینو مطابق دا د ډول سرنا سامان ده آلات موسیقي کې ده نو تاسو چې موږ په جایز ده علماء دیوبند لري حرام والی فتوا ورکړي ولا نه ورکړي خدای ته جانو ویلي هغه ته دا ویلو چې دا موسیقي سامان ده مستا په خیال ته په تورې باندې جاته اجازه ورکړي چې تورې په جماعت کې و خان دینه خلک علماء پورې دا غي د حکم وجه معلومه کی چې د خلقو دا حکم ولګو بس موږ ورکوټه علم د خپل علم مطابق موږ بخاندو کله وتاړي غو ورستو بیا پتو لګی دا چې دا د موسیقي سامان نه یو دغه وجه دویمه وجه دا وا چې خلق دا ویل چې پدې کې आवाज سٹور کی او څنګه چې صداي بازگشت چې دا غر خواته لړ شي आवाज وکړي نو یو منټ دو پس بستا आवाज بیا تا تر تنبیه دې ته صداي بازگشت وای ناغي ته چا ویلو چې دې کې دا صداي بازگشت دی یعنی आवाज اصلي نه ده د امام خپل आवाज پکار دی مونږ لا صداي بازگشت نه پکار چې کله اذان اصلي نه ده صداي بازگشت نه په دی باندې مونږ نه کی ته دې بنیادونو باندې علماء د دې مخالفت کړو دا نوی ځوانان چې راځي کاندیدار څخه غف کوي د دې مشران هم دغه شان دی اوس د دې خیال لای چې بس په دنیا مونږ پویو د عالمان غنه خردي هغه ډېر پوهه خلق دی او هغه چې کوم خبره کوي هغه احتیاط سره کوي علماء دیوبند زاړه کتابونه چې ګوره په کې ودا لیکلي چې په دې زمانه سپیکر باندې مونږ کول حرام دي او تبلیغیان تر اوسه په هغه عمل کوي حالای چې علماء دیوبند دا خپل فتوی تردید کړل هغه وایي چې هغه وخت کې داسې وو اوس په دې کې आवाज نه سٹور کی او دا د موسیقي آله نه ده بلکې دا صرف د دې لپاره دا چې دا د आवाज پورته کی لہذا په دې باندې بلا کراهت مز جایز ده او دغه جماعت لم پګاری دا علماء دیوبند دي کنه چې خپل مشرانو قول تسلیم کی او دا غي دا عمل د وجه مخلق د نور علماء پورې خان دی بیا علماء دیوبند دې تردید کړي لیټیسټ علماء دا غي وګوره هغه واضح لیکلي دي آلات جدیدہ کے شرعی احکام یو کتاب دی مفتی عمر شفیع رحمہ اللہ پای کې غدا ټول رودات لیکل اول نه تر اخره پورې چې دې باره کې څه شی او بیا مونږ ولې دې جواز فتو کړه هغه وخت کې هزاره کې اریپور کې بدا جوړېدل انجینئرز لاغیرا لاغینه په لفظ سیز باندې ځان پوهیږو هغه نرستو علماء دیوبند لیکل چې په دې سیز باندې مونږ بلا کراهت جایز ده نو مونږ په جایز ده بهشک خدا نه چې یو سړی ودره یا طالب علم امتحان لگار کی ہوتے چې کوم دې تراوی کې په سپیکر باندې نقصان بنا کې نبار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فکان ابو بکر یصلی بصلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم بمونس کو غناستو او ابو بکر صدیق لاړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکم حرکتوں کو یا کم आवाज به وکړه ابو بکر صدیق واغه خلق ترسو والناس یصلون بصلاه ابي بکر او خلق موز کو په موز د ابو بکر دا د سیدنا ابو بکر صدیق آغا منقبت ته چې بل حص صحابی ته نه حاصل باب من دخل ليؤم الناس فجعل امام الاول دا ناشنا مسله ده
اسی اصولی طور تاسو هم ځان په دې خبره پوهیږئ او د خپل کلي خلک هم پوهیږئ چې احق بالامامت هغه سړي کوم چې مستقل امام دی. نو مستقل امام هغه غریب هم ستړي شي که نه. تاسو یو 2 ورځې لمونځ وکړئ د امامت یې که نو تاسو پته ولګېږي بیا کم تاخ کېږئ واچوم. دا آسان کار نه دی. 15 وخته پابندۍ سره لمونځ کول او هغې سره د آخرت ذمهداري اخیستل دا 2 خبرې دي. ځکه که د امام لمونځ ونه شه د مقتدیانو نه دی شوی. الامام ضامن د مقتدیانو د لمونځ ضامن امام دی. نو یو د آخرت ذمهداري اخیستل دی او بل دا پابندي ډېره مشکل ده. خو یریږئ ته ما موږ والد صاحب د الله وبخښي هغه ما ته ویل چې ته خو لمونځ هسې هم کوې که نه. او جي چا پسې به یې کوې نو ما ورته ویل چې چا پسې ولګې مخکې ودرېږه پته لګېږه سړی بدعتي دی مشرک دی عقیدې والا دی. په دغې بنیاد باندې بس ما امامتي شروع کړه. امامتیت نه هم ماته څه فایده نشته دنیا د یو حبې هم ماته څه فایده نشته. بس محض دا دی چې سړی په دې ښه لمونځ ګزاري 1 نمبر ذمهداري ده. بس په دې سړی ښه لمونځ گزار کېږي 1 نمبر لمونځ گزار کېږي او چې کله د الله د رضا دپاره لګیا الله به ته لارې ټوله ګلاوي. دغه فایدې ډېرې زیاتې پکار دا یي خلقو لا چې هغې خپل امام له ټایم ورکړي. لکه ما خپل مقتدیان ته ویلي دي چې کوم ستاسو بالفرض 15 بجې لمونځ دی نو 15 منټه 15 پورې بس وکټه توت نه کوي. که 15 منټه کې زه راونه سېدم 15 منټه دپاسه نو بیا بېشک تاسو یو کس مخکې کړئ. تر دې چې که زما زوی هم ناست سلمان نو دی هم نه مخکې کېږي یا خو زه د مخکې وینا کوم چې ته لمونځ وکړه ورنه د هم حق نشته دی چې دی زما په ځای ودرېږي. دا تاسو هم دا خپل کوئ. ها ډېر مشروطان داسې چې ټایم وشي یاره جي څوک نشته مخکې شه هلکه لږ 2 منټه صبر وکړه صاحب لار کنډر کې ناسته دومره لږ انتظار کوئ ورته. او که بالفرض داسې وشي نو هغه امام راتلی شي او مخکې تللی شي او تا راوروسته کولی شي. امام دا ورکوټ سړی نه دا زموږ خلکو دا یو نیچ شی ګڼلی دی. دا نیچ عمل نه دی. دا هغه عمل دی چې د دې عمل مقابله په دنیا کې بل هیڅ عمل نشي کولی. ډېر مشکل کار هم دی او دې اجر ډېر زیات دی. تا به اورېدلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې امامتي کړې وه که د چا یې کړې وه دی د خپل امام د خپل پیغمبر د مرتبې هم پته لګي او د امامت مرتبې هم پته لګي. دا ډېر لوی څیز دی. امام ته سپک نظر باندې مه ګورئ. خو کاش چې امامان هم داسې حرکات او سکنات نه کوي چې هغه د سپکاوي سبب جوړ شي. باب من دخل الیوم الناس یو سړی راغی چې خلکو ته لمونځ کوي فجاء الامام الاول لومبنی امام دی وخت کې راشي فتاخر اول او لم یتاخر نو که مخکنی امام رستو کېږي یا که نه رستو کېږي جازت صلاته لمونځ به جایز وي. فیه عائشة عن النبي صلی الله علیه وسلم په دې کې روایت سره سیدہ عائشہ حدثنا عبداللہ ابن یوسف عبداللہ بن یوسف التنیسی 218 ہجری کې مړ دی. هغه وی موږ ته خبر راکړه مالک بن انس 179 کې وفات. عن ابي حازم بن دینار دا ابو حازم نوم سلمہ دی. سلمہ بن دینار 133 ہجری کې وفات دی. هغه نقل کوي د سهل بن سعد الساعدی نه. سهل بن سعد بن مالک بن خالد بن ثعلبہ 88 ہجری کے وفات شوی. هو آخر من مات من الصحابۃ بالمدینۃ المنورہ مدینہ منورہ کے وفات کے دن کے آخری صحابی دے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدائش دے 80 ہجری کے اور دے وفات کی 88 ہجری کی. مطلب دا ہے چاہا د پیدائش نا د وفات نا اتکال مخ کیو پیدائش ہوئے. اغوی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بنی عمرو بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلو
बनु आमर बिन औफ था। बनु आमर बिन औफ से दी, बनु आमर बिन औफ बिन मालिक बिन ओस। ओस और खजरज दो कबीली दी दा अंसारो। दा ओस चिकम दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तो तलो और आगे वजह दावा मुहद्दिसीन लिखी दा बनु आमर बिन औफ चिकम दे दा बतन कबीर तयलवे ख़ानदान दे प ओस के फ़ीह इद्दत अहया पदे के गण कबीले वे गण कलियू कानत मनाजिलहुम बिक़ुबा क़ुबा के दी कुरनो। बनु उमय्या बिन ज़ैद बिन मालिक बिन औफ बिन आमर बिन औफ तदी ताल्लुक़ दे ख़ानदान सर है। बनु ज़बिया बिन ज़ैद बनु सालबा बिन आमर ताकट कट ख़ानदान नदी और एतलो वजह दावा कम चे मुहद्दिसीन लिखी और हदीसों के राजी चे स जगड़ शोरवाल का सुनन नसाई के राजी हदीस और दारेंगे इमाम हमेदी हम लिखे ली मुस्नद हमेदी के तफसीरी हदीस हदीस नंबर 956 खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस्लिहु बैन बनी आमर इब्न औफ फ़ी शैइन वक़ा बैनहुम। द्वटा बरी नहीं पकी से इख्तिलाफ पैदा शो अगर इख्तिलाफ दुमरा हद तौर सीधा हत्ता तराम बिल हिजारत अगे यो बल पगट हुई था इन्हें फसाद शोरोश दागे फसाद दरफ़कौल द पारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाड़ उदे हदीस के अंदर राजी च ज़हाबा इला बनी आमर इब्न औफ लियुस्लिह बैनहुम तो देरा पारा च दागी पम्यंस के इस्लाह की फ़हानत सलातो फ़हानत सलात समाना नज़दी रागे वक्त दमानजो वो तीसरा के तो हमेदी रिवायत तो ना वेगा ना प्या मामला ख़राब याद सुनन नसाई रिवायत व सरौना नबिया व मामला ख़राब अगे रिवायत के अल्फाज दारी च रसूलुल्लाह सल्लम प मस्जिद नबवी के सल्ल ज़ुहरा तमास पखिन मुंजे अल तकियो का ब्या लाड़ और चिकल तो दलते मरगरो तवेलू चे उबकर तब वो आए चे दमाजीगर मुंज बदेऊ की गजरा नकलों इमाम चिकल जी नाराज़ी बिलफ़र्ज़ नारे चाहते हुई मख के नदी हुई याद अकस्त हुई या याद मस्जिद की हुई तरीक़ा दगला कवैन न कड़े बिलफ़र्ज़ ने जुमात के कड़ा था ने आगे कस्त कड़े था लेकिन इंतज़ार वर्तो के लेकिन चे इमाम दे और हक़ दागा दे लेकिन इंतज़ार नागा फ़ुक़हा लिखी चे मकरूहा के दो द टाइम न मख के पूरे दे इंतज़ार हो गया दाव सनी बस हो कि सारे जगह दी 10 रुपये में आशोर कहीं सड़ लगा ना हाँ तो वेड़े रतु रेगड़ 10 रुपये में आशोर के दे इमाम पलता बे गई था तो दीन मसला था द इमाम हैसियत दगरे हक़ दगरे चाहे दुमरा पाबंद सर राजी 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 नो के और अगर लेट शो न खैर जमुंग पर खैर देवाने जमुंग खलक न पुई मासर ने की दा मसले मासर के दे हम नशे खुद आम च और हम दागे मुताबिक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खबर ओकल लागी था फ़हानत सलातो दलता हदीस के वाज़ेह राजी चहानत सलातो समाना दा तमाजीगर अगर टाइम नज़दे रागे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासपखिन दा खबर ओकला लड़ अल तगी तो फ़हानत सलात माना भाई फ़हानत सलातुल असर और सुनन तिरमिज़ी सुनन नसाई के मदशान राजी फ़जाल मुअज़्ज़िन इला अबी बकरिन तो रागे मुअज़्ज़िन अबू बकर सिद्दीक़ था निमे अगस्त ओरता कदे हदीस के राजी चे बिलाल तबो आए बिलाल तबो आए चे मुंज उकी अबू बकर तबो आए चे मुंज उकी मुगलख उस सैदना बिलाल चराजी ना गलत खबर चल वर्जी दानी वर्ज रापास है ना पोश में टोला गोसा पे इमाम माने सड़ी खलक अबू बकर लुए सड़े रे ख्याल दागदाए च रसूलुल्लाह सल्लम शायद दत या दगा खबर कड़ी ये और तबल खबर कड़ी जब और खबर वर याद कम बस नो सा जुयम कपलार त खबर की ना खालिस हुक्म
او یو سړی مقتدیم که امام ته خبره کې خالص حکم یې یعنی تهذیب مهذیب سے نشته دی. نو سیدنا بلال څه فرمایي مؤذن راغی ابوبکر ته نو ورته وایي اتصلي للناس فوقیما آیا تاسو به خلکو له لمونځ ورکوئ چې زه اقامت وکړم. یعنې نوم ورته اخیستی شوی دی دې ته اخلاق وایي د صحابو. آیا تاسو به دا کار وکړئ چې زه اقامت وکړم؟ قال نعم هغه ویل ځکه هغه ته ویلی شي لمونځ به ته کوې چې اقامت ټایم شه بس وکړه. فصلى ابو بکر فصلى څه مطلب چې مونځ یې وکړو چې مونځ یې وکړو بیا وروستنی خبره نه کېږي دې ته مونځ شروع کول وایي. لکه قرآن چې فرمایي چې اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم څه مطلب چې کله مونځ ته ودرېږئ نه بیا اودس وکړئ نه چې کله اراده وکړې مونځ ته د ودرېدو د هغې نه مخکې اودس وکړئ. دلته کې هم دغه چل دی فصلى ابو بکر ابوبکر مونځ شروع کو مخکې شو. فجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی والناس فی الصلاة او خلق په مانځه کې و فتخلص حتی وقف فی الصف رو رسید رامخ کې شو تر دې پورې چې صف کې ودرېد. صف کې چې ودرېد فصفق الناس نو خلکو تصفیق شروع کړه دا چلې شروع کړه صفق الناس تصفیق یې شروع کړه. دا یو علامت و خبرولو خبرې خو نشي کولی یعنی خبرې ممنوع دي خو دا آواز ورکولی شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی. دا امام دی زوړ زمونږ نبی هم دی امام دی. وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاته ابو بکر با په مونځ کې التفات نه کو او تاسو هم التفات مه کوئ ځکه حدیثو کې دا راځي چې کم سړی مونځ کې التفات کې غیر چاپیر ګوري دا شیطان برخه ده. مونځ کې غیر چاپیر نه ګوري خلک زموږ خلک کله دی خوا ګوري کله دی خوا ګوري لاړ بل دی کې سره یې داسې کړي دا یو سړی صحیح کوي مونځ دی کې سړي التفات مه کوئ مانځه کې. التفات فقهاو چې څه ویلي د خپل سجدې ځای ته ګورئ بس دقه طریقه ده د عدم التفات چې کوم ځای ته سر لګئ دا خبره که شریعت نه ثابت ده که نه ثابت خو د التفات نه کولو علاج دی. دلته به تا تار سړی وي دی کوم ځای لیکلي چې داسې به کوي وایي ته په بعضې خبرو نه پوهېږې چې نه پوهېږې بس په ارام کې د التفات د ختمولو دپاره یې درته دا طریقه ښودل چې دغه ځای ته ګوره خبره به سموي. فاشار الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرا رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې دا ډېر شور شو دا ټاپ ټوک ډېر جوړ شو که نه ناغې چېر مسله به راغلی نه وکتل رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ولید فاشار الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان امکث مکانک رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته اشاره وکړه په خپل ځای باندې ایثار شه. فرفع ابو بکر رضی الله عنه یدیه فحمد الله عملا ما امره به رسول الله صلی الله علیه وسلم من ذلک. اجازت خو ملو شو نو پورته کړل ابوبکر صدیق خپل لاسونه الحمدلله یې وویل. محدثین دا حدیث په خپل ظاهر باندې چلی او د نه چلولو څه وجه هم نشته. د مونځ په دوران کې که سړی الحمدلله وی سبحان الله وی او بیا داسې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې دا کار شوی دی او هغه ورته دا نه وي چې ته مونځ دوباره وکړه یا ستا مونځ نه دی شوی نو موږ به څنګه وایو چې مونځ یې نه دی شوی. دا حمد ولې وایي په دې باندې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه حکم هغه ته کول چې تا پسې ودرېږم ته مخکې ودرېږه دا وړه خبره نه ده. په دې هغه سړی پوهېږي چې هغه د پیغمبر حیثیت پیژني او دې د ابوبکر صدیق د مرتبې پته لګېږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نظر کې د ابوبکر صدیق څه حیثیت یو خوست خلک دی که نه چې هغه پسې او د هغه لور پسې څه وایي خدا خو لګیا یي آسمان کا تھوکا منہ پر پوه شوې اسمان چې دوکانې توکي نه دوکانې بل خوا نه راځي څوک چې توکي د هغه په مخ راځي په دې موږ نه خبر کېږو. یو سړی داسې خبرو کې چې هغه د سپکاوی خبرې کوي منو هغې لا شان سپک خلک پکاري
درون سړی د سپکو خبرو جواب نه کوي. دا روافض سپک خلک دی، د دې سپکو خبرو جواب مه کوئ، خو ځان پرې پوهېږئ چې وایي جواب یې دغه دی. دا وړه خبره نه ده. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا ورکوټ سړی نه دی، دا ډېر لوی سړی دی، جلیل القدر صحابي دی، او په امت کې اجماع دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروستو اعلم اتقا هغه دی سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. که بل وی دی مرتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغه تجویز کړی. ظاهر د حدیث کې د عام محدثینو رایه دا ده چې په دې کې څه اشکال نشته. که چاته څه اشکال ښکاري نو مسند حمیدی کې یو بل روایت هم شته دی، 956 روایت. فرفع ابو بکر راسه الى السماء فشکر الله ورجع القهقرة. ابو بکر صدیق اسمان طرف ته رفع ابو بکر راسه خپل سر یې پورته کړ، رفع الیدین نه یادوي، سر یې پورته کړ د شکریې په طور. ته کله کله مونږ خوشحاله شو کنه جیب کې د پیسې درک نه رهي او ناڅاپه چېرته راشي نو بیا څه چلي پوه شوې. دا بره ولې ګوري، دا د هغې جبري عقیده ده، خو بیا هم نه پوهېږو. رب چې کوم دی د مخلوق نه فوق دی. دا اوس پکې خلک اختلاف کوي. فطري طور دا د ضمیر اواز دی چې الله فوق کې دی. یو پاگل دی که نه هغه نقشې راښکلي دي چې دې ځای کې عرش دی او دې ځای کرسي ده. هلکه څه بکواس کوې دروغ وایي. دا مولان دي لا نقشه بورډ یې ودرولې په هغې باندې نقشې جوړوي چې څنګه الله فوق کې دی. دا ټول دا دی، دا د دې یوناني حکماو حکمت دی. قرآن و سنت ته دا ښودلې. عجیبه خلک دی، انساني علم باندې عقیده رد کوي. هغه انساني علم دی، جنور به داسې او سپوږمۍ به داسې او ستورې به داسې عرش به داسې او کرسي به داسې. دا خو وهمونه دي، دا ریاضي ده، موږ ته معلومه ده. خدا خو د یونانیانو ریاضي ده. اوس خو ساینس د مخالفت کوي. زموږ استاد نابه ټول دنیا داسې دی چې فوق څنګه راغی. مې فوق پکې دغه دی پاسې دی ته فوق وایي. بیا ډېرو خلکو سره دا فکر دی چې جی من الجهات ست خالی کا الله لپاره به جهت نه ثابتو ما ثابتو څوک وایي چې ثابت که خو کوم چې هغه ځان له ثابت کړی ته هغه نه هوښیار یې ته هغه رد کوې. موسی علیه السلام ته آواز د کوم طرف نه راغلی و؟ د ونې نه راغلی و که نه و راغلی؟ دا مونږ وایو که دا الله وایي؟ نو کوم چې الله ثابت کړی نه خو وایي ظالم هغه څه کوې ته؟ دا تحریف دی خالي. ځان یو شی جوړ کړي چې دا جهت نه خالي دی. چا ویده ته کم صفت چې الله ځان له ثابت کړی دی هغه ثابت کا، لیکن د هغې کیف به نه وایه. خبره دغه اوس په دغې پوهېږي نه نه قرآن وایي چې دا جي دا خو جهت یې ثابت کړو. دا د اهل تجسیم عقیده ده. بیا تا چې کوې دا د اهل جهم نه عقیده ده، دا جهمیو عقیده. دا هم جایز نه دي چې صفت الله ځان له ثابت کړی د سمع د بصر د ید د بل ټول هغې نه انکار کوي. هغه توحید انکار ده. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي مونږ ید کې تعویل نه کوو. اکه ید کې چا تعویل وکړو نو دا دی د الله د صفت نه انکار کوي. د امام ابو حنیفه په فقه کې نه منې، په فقه اکبر کې نه منې، فقه اصغر کې ورپسې روانې. دا غلط عقیده ده. کم صفت الله ځان له ثابت کړی دی د هغې په ثابتولو کې څه عیب نشته. دومره دا چې د هغې کیفیت موږ نشو ویلی. کیف الله ته سپارښ. فرفع ابو بکر راسه الى السماء فشکر الله، دا الله شکر ادا که ورجع القهقرة ورست شو وقت تقدم رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شو. نو لاس پورته کول دا ثابت دی په منځونو کې. وترو کې هم ثابت دی. العرف الشذیر حواله تاسو ایک یو اختلافي مسله هغه لیکلې ده چې کله ونې آدم وتر کوي، وترو کې قنوت چې وایي نو قنوت کې لاس به پورته کوي که به نه پورته کوي. نو عام رواج خدای چې خلک الله اکبر وایي او بیا دعای قنوت شروع کی. خوشاند رشا فرمائی رحمه الله
چې زما ته یره ده چې دا رفع الیدین د دعا دپاره نه چرته کې دا رفع الیدین تکبیر دپاره نه دا دعا دپاره نه چرته نورو مذاهبو کې شته دلته که نه چې دعای قنوت هغې کوي نو لاس یې داسې پورته کړي دغلته شاه صاحب فرمایي چې زما یره ده یعنې یقین دا غداری چې دا الله اکبر دپاره نه دي بلکې دا لاس پورته کول د دې دپاره دی بیا فقها لیکي عام او د محدثین هم لیکي چې که بالفرض رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو لاس پورته کړي دي په وترو کې د دعا دپاره نو لاس یې په مخ نه دی راښکلی دا بدعت دی زمونږ یاران راشي نه یې څه وایي چې لاس جي دعا کې اوچت کړي لاس په مخ راښکل بدعت دی که بدعت نه دی اوس دا مسله چلېږي چې دعا مې وکړله د مونځ نه بار وی که دننه په دې ډوخه شي نه دی خو بس روان دی نو په حدیث عمل کوي په مونځ کې دننه درته یادوي د الله بنده چې په مونځ کې دننه ته لاس پورته کړل او دعا دی وکړه نو بیا لاس په مونځ کې دننه په مخ راښکل بدعت بار نه یادوي نو دا بحث ګډوډ کیتا ده مونځ کې لاس پورته کول ثبوت شته یې سره ته هزارها بار اختلاف وکړه یو سړی اختلاف ساتي ودې ساتي اوس هم ګور سره سویمه ده لیکن مونځ کې ثابت دی لاس پورته کول ثابت دی بلکې مونږه چې هدایه کله ویله نو ما ته دا ویلی شي هغه زمانه کې بلکې ما سره یو تحریر هم شته دی د هدایې حوالې سره چې کله سړی سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد پسې اوږده اسکار وایي نو دی لاس دلته هم کېښودی شي یعنی طویل ادریدو کې دلته کې لاس ته کېښودلو ثبوت فقها د احناف هم وایي لازم نه وایي سنت مؤکد هم نه وایي د جواز قائل دي خپل مذهب نه ګوري مذهب چې وګوري ټول اختلافات به ختم شي نو بار کې د حدیث کې دا نشته دی چې ګنده هغه لاس په مخ باندې راښکل بلکې لاس یې پورته کړل فحمد الله دا الله حمد بیان کو علی ما مرهو به رسول الله صلی الله علیه وسلم من ذلک په دې وجہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم کړو چې ته مخکې شه مونځ وکړه پرستو کېږه مخ دا ډېر منقبت دی لویه مرتبه ده بیا وروسته شو ابوبکر حتی استوى فی الصف چې صف کې برابر شو وتقدم رسول الله صلی الله علیه وسلم فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شو مونځ یې وکړو فلم من صرفا کله چې مونځ برابر شو هغه واپس شو مونځ یې وګرځو سلام و تپوس کی ابو بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک تو سشي منع کړی دې خبره نه چې په خپل ځای کله کولاړ وې چې کله تا ته ما وینا وکړه تا ته هم وې جو درېږه ته ولې راتلې امر د نبی وجوب د پاره ستا په خیال مخالفت به کړی نو د اختلاف سوجي سیدنا علی لیکلیو چې دا یو معاهده ده چې محمد رسول الله یې کوي صلی الله علیه وسلم قریش مکه سره نو قریش مکه ویل چې کومګه ته رسول الله غنلې مونږ به تا سره جنگ نه کول تولی کا محمد ابن عبد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا آیت ویل محمد ابن عبد الله لیکا اغه نه لیکا نه لیکو له سوجو حکم نه مانو نه ته یہ محمد رسول وای ودی کر دیتا دا ناز اختلاف ہوئی پدې سکیږي نه او زمون خلک به سکی دا وګوري چې صحابي دی د حکم پیغمبر د حکم خلاف کوي دا مسلمان نه دی سره وي هم دا خبره سیدنا علی په باره کې چې رهیبه وسکه بیا حدیث کرا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تو فرمایل چې او خیا کم ځای لیکل دی نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه میټاو کو او محمد ابن عبد الله ولیک دا حدیث خلکو بنیاد جوړ کړه د خبرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا په آخري عمر کې لیکل لوستل ورتلل هاي بنیاد دا دی او دې قائل اوسنه خلک نه دا ابو الولید الباجی ټول نمخ کې کړه دا کار ابو الولید الباجی کم چې د شارح د صحیح بخاری دا قول هغه پیش کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکل لوستل ورتلل خدا نهایت خطرناک مسله ده
कराची यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बड़े खल गुविश्ते हो बोले मूल्यान से वही दाजी ना कुरान खिलाफ दादा कुरान वही दा उम्मी और दे चिकम दे वही लिखल दोस्त नोटल यो सड़े का खपल नुम उली की न ताकत सवेल है लिखून के वर्दे वेल है दोस्तों के जमों के जनावर लखपल नुम वर्दी पर लिखलो गना वर्दी नो पर सुना खपल नुम बली गले न पदे दे द उम्मीद नौजी नौजी सियर अलाम नुबला के हाफिज़ ज़हाबी पर एक मुफस्सल बहस कर रहे और दावी च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक उम्मी हो लेकिन अगर दासी उम्मीनो च जाहिल हो यो उम्मीयती बमाने जहालत और यो दासी उम्मीयती च लेख पढ़े रे चाने कड़ी नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिल न दे तल तखलत मबहसु की गलत जमुंगा उम्मी हो जाहिल ही कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दास न हो और द्वेम दा चे महस पखपल नुम लिखलो बाने सड़े आगा शानी की संग चमुंगा लिखा पड़ा हुआ यू बार के अगर तो वेल माँ का लेबन अबी कुहाफ़ा दाबू कुहाफ़ा दज़वीद दा न खाएगी अयसलिया बैन यदै रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमख की उतरी दा डेर आजिज़ है न वही कर अखलार ने में वागस अबू कुहाफ़ा जो है तो दे आहल न रहे जिस्तान दे मख की उतरी है अदासी और ज़ैर आगल है चे पाए कि रसूलुल्लाह हम दखपल मोर न मगस्त तो बांडे चिरा आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर को लगाओ यारित गरीब खबर निशो को अटो डजेदख नार्दे खपल ख्याल उसादख जो दहागे खज़े ज़ोएम कानत ताकुल क़दीद चे बरदी कजूरी खोड़े दे मतलब दाई चा सड़े लगा हौसलों की खपल आई जज़ुमों की देख साहिब निश्तरे फ़क़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगी तो फरमाल माली रअयतुकुम अक्सर तुम तस्वीर तास वडे ताड़ी गगोल यो दा से ताड़ी गगोली दा गुनाई और दा ताड़ी गगोल तो चा द खबरों ल पारा दा जायज़ दी खज़े के बिलफ़रज़ इमामत सर मूस के ये इमाम ख़ताशो और सड़ी टोल उदई गना इमाम लुक़मोर ने की नो खज़ावा दा से गई गना बेया फरमायल मन राबहु शैउन फी सलातिही फलयुसब्बिह यो सड़े चाग शक पैदाशी पखबल मूस के यानी इमाम मूस के ख़ताशो फलयुसब्बिह दे तस्बीह हुई हलते उसैब दे उसको डेर लगे एक दे गई पखा पखा दा मसला मुंकड़े चे खलक बा नारिया बा तस्बीह हुई सुभान अल्लाह हुई नागा सैब चे खबर शनवे चे इमाम तब सब पता लगी जे माँ से गलती कर अज़े और टिकोल वाली वो थोड़े लो मुनाज़िर दे मुतकल्लिम इस्लाम दे वकील अहनाफ देगा ना चला गाखुन अशमारी हो चले हो सके चले बोल सके माँ तो चाहो न मारते तो हुआ जदा से इमाम उदय इमाम देना मख के गई विख इमाम दे मख की पखपल गलते पुई ता सुन्नत थी अगर तब बताना वे सुभान अल्लाह वो है जमू खला एक बार नजर आगाज़े ठीक है और जमू देखे लिखी आगा जुमात के उसड़े हो मशर मुझ बेको कुणो ताखुन बाबा है सड़े मुझे चको ना खताश लेकिन पकार दा चाहे नाश हो अब उधर पिज़्ज़ा रखा तो वही वर्दा फथा मथा वर्क पोए नहीं अब बाबा वाले के लगे लकमन किए लगा ना खुदा ने बेखवास ओए डेरा सादगी हुआ मुझे दोनों शौक ये तो बेल में हुई सादगी वर्ता ना भाई तो ब्या फरमाई चे इन्नी राय तुकुम अक्सर तुम तस्फीक तासो डेर तस्फीक को मन राबहु शैन फ़ी सलाती फलयुसब्बिह ये उसड़ी तजदाय से मसला राशि नागद तस्बीह हुई फ़इन्नहु इज़ा सब्बहा उल्तुफ़ित इलैहि तक जिक्र सुभान अल्लाह हुई न इमाम बोर तो मुल्तफित शी खो ख्यार इमाम पका देखा ना उदी इमाम ना जो नशे कड़ी मुझ गई ना
होशियार इमाम पकारे वैन व तस्फ़ीक़ लिन्निसाए और तस्फ़ीक़ से कम दे खज़ु द पारा दे यानी खज़ा व तस्फ़ीक़ कई और नारीने चे कम दे अगीबा सुबहानल्लाह बस